نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا نګونه کټ کول ویخته کنچی کول دا کومه نننۍ رس چې تر ماښامه پورې نو دا باز خلک تپوس کی چې آیا دا صرف د قربانۍ والا لپاره خاص دی چې د دې نه وروسته تر قربانۍ کولو پورې به نه کټ کېږي نګونه او ویخته کنچی کول دغه شان کنا نورم دې سره کوروالا مشابهت داسې اختیارولی شي. نو یاد ساتئ دغه خلکو دپاره څو قرباني کېږي دپاره خو مستحب ده او ثواب دی پکې. خو که د کور نور خلک چې کوم دی مشابهت ته دې سره کوي نو هغې فقها لیکي د هغې په باره کې چې انشاءالله هغې ته به الله جل جلاله د دغې ثواب ورکړي. او دا چې کوم دی نو مستحب دی په دې درمیان کې چا یعنی د دې نه مخکې نوي کټ کړی نګونه او ویښتې نه کنچي کړی نو هغې چې دی نو کو ویښتې غټي او دغه شان نګونه هم غټي او بیا هم نه کنچي کي او ضروري وي د هغې لپاره په هغه دغه کې دومره مقدار ته رسېدلی وي دومره وخت یې شوی وي. نو آیا د دغې باره کې څه حکم دی؟ بعض خلک فرمایي نو دغې باره کې خو دا حکم دی چې دا په دې ورځو کې دا خو دا عمل خو مستحب دی نو فرض او دا خو ډومبی دی چې انسان دغه پوره کړي. نو لہذا بیا پکار دی چې دی نو دا نګونه کټ کړي او ویښته کنچي کړي په دغه ورځو کې هم کوي شي دا څه فرض او واجب نه دی صرف مستحب دی د ثواب خبره ده. نو دومره دغه نه دی پکار چې یو سړي دومره یعنې ویښته لوی شوي وي نګونه چې کوم دی نو هم غټ شوي وي هغه بیا هم دغه نه کوي چې یاره ما خو د دې نه مخکې نو کړی یاد مې نو او زه په دې عمل کوم. نو یاد ساتئ دا چې کوم دی نو یعنې دې ته هغه جهالت وي په دغه کې چې شریعت مونږ ته دا نه وي. شریعت خو مونږ ته دا وي چې د دې نه مخکې تاسو داسې وکړئ کو نه کړی چا نو هغې چې کوم دی نو هغې بیا هم چې ضروري وي او ضرورت وي مطلب او دومره مقدار ته رسېدلی وي نو پکار دی لازم دی چې هغه نګونه کټ کړي او ویښته کنچي کړي.